ستا چیلنج ما ته قبول دی زما نمبر تا سره شته د ځای تعین وکړه دفاع وختلی دی وروڼه اقدام وراغلی دی زموږ دا ولاله جمعیت علما اسلام والا مشرکان هم دي جمعیت علما اسلام والا زندقان هم دي جمعیت علما اسلام والا په دې امت بدترین کافر دي انشاءالله دا فقیر به تا ته د جمعیت علماء اسلام حقانیت ثابتوي که خیر انشاءالله الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبله د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ډیر وخت نه زموږ دا میشن دی چې د څه کسان دوی د مناظرینو په نامه باندې لګیا دي او د خپلو مشایخو د مشرانو او د اکابرو هتک او د دوی بېعزتي کوي او لنډ مهر سټمې پیدا کړی په چا د شرک او د کفر دا فتوی لګی اوس په دغه کې تاسو ته معلومه ده چې د اشاعة التوحید چې کوم مولانا بلال صاحب دی هغه یو چیلنج ورکړی دی او هغه چیلنج دا دی چې جمعیت علماء اسلام دی وایي چې دا زما دعوه دا ده چې جمعیت علماء اسلام والا مشرکان دي زندیقان دي او د امت بدترین کافران دي دی وی زما چیلنج دی په دې باندې څوک تیار شي او ما سره د مناظره وکړي او دا به زه مشرکان او زندیقان او کفار ثابتوم زه ورته وایم زه یو ادنا خادم د جمعیت علماء اسلام ستا چیلنج ما ته قبول دی زما نمبر تا سره شته د ځای تعین وکړه انشاءالله د اصول مناظرې چې کوم شرایط دي په حق انداز به مناظره کوو د هغه کتابونو نه به حوالې ورکوي کم کتاب چې ستا دپاره مسلم وي او کم ستا دپاره دلیل او حجت وي که د داسې کتاب نه تا حواله ورکړه چې هغه ستا دپاره دلیل او حجت نه و تا نه منه دا به ستا شکست وي انشاءالله دا فقیر به تا ته د جمعیت علماء اسلام حقانیت ثابتوي که خیر انشاءالله او زما نمبر در سره دی او دا خبره م یاد ساته د اشاعة التوحید چې کوم امیر دی موجوده شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب صاحب هغوی جامع حقانیه ته تعزیت دپاره راغلي دعا له راغلي او د جمعیت والا په جنازو کې شریکیږي د دې جواب به م وکړې ته په خپلو مشایخو په اکابرو باندې هم رد کې ستا دې خبرې ته سوچ نشته ولې ستا مشران د مشرکانو د زنادقو د کفارو جنازې کوي انا لله و انا الیه راجعون زه د اشاعة التوحید د دې چې کم ذموار ملګري دي او د سنجیده ملګري دي د هغوی په خدمت کې درخواست دی زما چې مولانا بلال صاحب سره په دې خبره باندې ښه سنجیدګۍ سره خبره وکوي ګوره دې خوا د ډېر وخت نه د دوی مناظرې روانې وې او بدرد کنزل دغه امت دوی انتشار کې اچولی دی او دغه رنګې د توړ او د اختلاف او د جګړو او د مسلکي دغه د کفر او د شرک فتوی په یو بل باندې لګی دغه څو مسلمانان دي څو پښتانه دي د دوی د دغه ټاپو د وجې نه هغه لګیا دي بیا د یو بل قتل او ذاتیاتو ته تیار دي زه دا وایم چې زما او ستا مناظره یو به ته یو ځان سره معاون راوله او یو به زه یم یو به ما سره معاوني دوه په دوه به انشاءالله کینو یو به معاوني یو به کیمرې والی دا شور شغرب دا مجادلې دا قصې مسې خنداګانې و استهزاګانې به نه ځای مقرر که نمبر مې در سره دی او دا اونه وایه چې یاره ما له چا جواب را نه کو زما چیلنج چا قبول نه که انشاءالله دا فقیر به تا ته د هرې خبرې جواب داسې دلایل او ثبوت سره درکوي انشاءالله چې خوب کې هم در یادېږي بیا به چرم د علماء دیوبند بچو ته او جمعیت علماء اسلام ته به بیا داسې قسمه نسبتونه نه کوي دا پیغام دی زما ټول د اشاعة التوحید چې کوم مشران دي سنجیده ملګري دي هغوی ته زه دا وایم چې د دې اړخ نه کم کسانو دوی سره مناظرې کولې او هغوی د دې وجې نه زموږ مشران اکابر او مشایخ کنځلې کېدل هغوی خاموش دي خو بلال مولوي صاحب لا نه دی خاموش دی اوس هم لګیا دی فتوی لګوي او ځای په ځای چیلنجونه ورکوي او دی وایي چې یاره د دفاع خبرې تللي دي اوس به موږ اقدام کوو نو دا درته وایم چې ته په خپلو مشایخو هم رد کوې داسې اصولو سره د ادله او اربعونه به دا ثابتې کوم شرایط چې د اصول مناظرې دي په هغې به زما او ستا مناظره وي او دا یاد ساته
تاویل او چاویل د قصې مسې بنئ هغه کتاب چې هغه ستا دپاره حجت او دلیل نه د هغې حواله به ستا دپاره دلیل نه هغه به نه پیش کوي او که پیش دی که نو دا به ستا دپاره بالکل شکست وي زما دا پیغام چې تا ته در ورسي بالکل که تا رابطه ونه کړه بیا به دې هم شکست وي او که رابطه دې وکړه او نور اصول او شرایط دې بدلول را بدلول خود ساخته قصې دې جوړې کړې وې بیا به هم ستا شکست وي یا داسې کتاب نه چې هغه ستا دپاره مسلم نه ستا دپاره حجت او دلیل نه د هغې نه ته حواله ورکړه نو دا به هم ستا شکست وي خو ښه دا ده چې د خپل بیان والا یا چې ستا کوم مخصوص کسان مراد دي هغې سره خپله مبارزه مجادله قشان جاری ساته ټول علماء اسلام جمعیت علماء اسلام او مشایخ د دیوبند مچېړه